د پېښور زلمي فینس خو به خفه یې خو پېښور زلمي دی بالنګ سره کدی 250 سکه کدی 300 رنزو کې عمر پېچېس کیږي ځکه یو بل راولپنډي سټیډیم د میچ په کم پیج باندې او په کم ګراوند باندې دغه وکټ داسې جوړه ده چې دا صرف بیټسمنانو د لپاره جوړه ده په دغه وکټ باندې بال ټرن نه خوري په دغه وکټ باندې ویریشن بیخي نه کیږي تاسو به کتري د عثمان قادر پکې یو بال سوینګ وخوړو ګوره میچ هغه ځینه چینج چې کله پولارد او رسو پارټنرشپ وکړه پولارد او رسو پارټنرشپ چې کومو دی په 44 بالو باندې نن رنزونه وکړ دواړو ډېر آوټسټینډینګ بیټینګ دواړو کو جی التنه میچ چې کوم دی پېښور زلمي نه وړي د ملتان سلطان طرف ته پهلا وکټ هو زړه پریوتی خو رسو او پولارد ډېر زبردست بیټینګ وکړو جی مکمل سکور کارت در سره شریکوم بل د راولپنډي وکټ چې کومه ده کمنټیټر هم وی چې راولپنډي وکټ یو داسې پیچ ته چې دا د بالر د لپاره قبرستان دی جی په دې باندې بالر کامیاب نه دی 242 رنز بلا شي دي کنه بل رسو چې کم اننګز کو په 43 بالونو باندې د کو سکور کړی دی رسو کو سکور د تاسو لوخم په 43 بالونو باندې د سونه سکور کړی دی په 43 نه په 51 بالونو باندې 121 رنزونه ذکر راسو کړی دي نو دا چې ته چالو وي نو هم حیران شي په 51 بالونو باندې 121 رنز بلا شي دي کنه پېښور زلمي بیټینګ باندې خبرو کو جی سایم ایوب او بابر اعظم ډیر ښه سٹارټ وښتو په 33 بالونو باندې سایم ایوب 58 رنز کړی او بابر اعظم 39 بالونو باندې 73 رنزونه کړی سٹارټ ولخه ملو شو محمد حارث ډیر ښه بیټینګ کو په 11 بالونو باندې 35 رنزونه رومان پاول 4 بال 2 رنز کېډمور 18 بال 38 رنز حسیب الله 7 بال 7 رنز عظمت الله 6 بال 14 رنز او وهاب ریاض 2 بال 7 رنز د پېښور زلمي په بالنګ باندې د ویډیو اخر کې خبره کوم نو ویډیو کمپلیټ وګورئ جی ملتان سلطان د طرف ټور نه بالنګ چې کم کړی دی هغه 8.8 اکانومي سره احسان الله کړی چې 4 اور 35 رنزونه ورکړي او وکټ یو هم نشته نور که تاسو کاټ ریلو ګورئ 3 اور 37 رنزونه ورکړي انور علي 4 اور 66 رنزونه یو وکټه 4 اور 66 بلاش سکور دی کنه احسان الله 4 اور 35 پولارد 2 اور 26 اسامه امیر 2 اور 27 ټیم ډیوډ 1 اور 11 او عباس افریدي 4 اور 39 سلور وکټه ټول نه بالنګ د وکټ لحاظ سره چې کوم دی عباس افریدي کړي او اکانومي لحاظ سره هم د عباس افریدي اکانومي خره ملتان سلطان بیټینګ د کتا سو راشي شان مسعود 5 بال باندې 7 رنز کړي دي رضوان 6 بال باندې 7 رنز کړي دا دواړه خو ضرور شو چې رسو او پولارد کم پارټنرشپ کو په 43 که په 44 بالونو باندې نن مې پارټنرشپ دای کړی دی رسو خو اخر کې وټ شو پولارد با 25 بالو باندې 52 رنزونه کړي 200 سټرایک ریټ سره بیټینګ دی جی رسو په 51 بالونو باندې 121 رنزونه ټیم ډیوډ په 3 بالو باندې 2 رنز خوشدل 14 بال 18 رنز انور علي 8 بال 24 رنز انور علي اخر کې ډېر ښه بیټینګ وکړ یار اسامه امیر 3 بال 11 ویننګ شاټ چې کوم دی اسامه امیر والو خو انور علي او اسامه امیر ښه بیټینګ وکړو جی د پېښور زلمي بالنګ وکړی مجیب 4 اور 46 یو وکټه ارشد اقبال 3.1 کې 50 رنز ورکړي یو وکټه وهاب ریاض 4 اور 32 یو وکټه ټول نه بالنګ زما په خیال وهاب ریاض کړی د عظمت الله عمر دی 4 اور 62 رنز 2 وکټه جی عثمان قادر 2 اور 32 رنز ورکړي جی سایم ایوب 2 اور 21 رنز ورکړي یو وکټه سایم ایوب پکې هم بالنګ کړي عثمان قادر صرف لومبني اور کې یو 2 بال ټرن شوی دی بیا بال بیخېړو په اپیش ټرن کې دونه تک دی له هر څنګه بالر راول هو په دې پیج باندې بیخي بال ټرن کې دونه پیچ کم دی جوړ د بیټسمنانو د لپاره دی بل پېښور زلمي چې څومره هم فینز دي اوس هم پېښور زلمي سره چانس شته دی د کوټا میچ پاتې د کوټا به میچ ګټي نو الوه کوالیفای کیږي او کوټا به میچ ګټي ملتان سلطان نه چې هغه مشکل دی ګټي او ګټیم نو په ډیر غټ مارجن کې ګټي نو الوه پېښور زلمي بیټ کوي پر 100 باندې پوینټونه بر دواړو برابر شي چې کوټي میچ وګټلو خو د پېښور زلمي یو میچ بلم شته اسلام آباد سره پېښور زلمي له پکار دي چې دغه میچ وګټي کبایلو بیا هم چانس شته دی خو بیا د کوټا او د ملتان سلطان په میچ باندې ډیپند دی کچره ملتان سلطان ته میچ وګټلو بیا خو پېښور زلمي الریډي کوالیفای کی او کچره کوټا ګلیډیټر هغه میچ وګټلو بیا به فیصله د پېښور زلمي او د کوټا ګلیډیټر پر 100 باندې کیږي کراچي کینګ الریډي بار شوی دی او دغه کوټا ګلیډیټر او پېښور زلمي کې به یو ټیم بیا بهر کیږي جی د ویډیو کتلو زیات مننه جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کوئ پیج هم لایک کوئ والسلام